یره جی تا داسې خبره کړې ده یره جی زمونږ مولوي صاحب خدا سے فرمایل یره جی زمونږ شیخ خدا فرمایلی دي نا 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 بس الله فرمایلی دي خبره ختم رسول الله فرمایلی دي خبره ختم اوس به د چا پلار باندې دا ومني اوس به تقریر کوي بیا به وایي چې عبدالقادر جیلاني ویلي دي بیا وایي خلک خو چې ویلي دي بیا ټیک ده خبره به کوي بیا به وایي چې امام ابو حنیفه فرمایلی دي یاره ټیک ده خو چې ویلي دي بیا خبره نشته اے خلقا زه یو لیونی غونې ملایم اره خبره کوم په دې بعضې سوچونو تصوراتو کې شي خلک کفر ته وځي چا سره عقیدت په خپل ځای د امام ابو حنیفه مقام په خپل ځای د عبدالقادر جیلانی رحمه الله مقام په خپل ځای د امام علوسی مقام په خپل ځای امام قرطبی مقام په خپل ځای انور شاه کشمیری مقام په خپل ځای محدثینو مقام په خپل ځای د البانی مقام په خپل ځای د بخاری مقام په خپل ځای د مسلم مقام په خپل ځای خو چې کله خبره د حجت او د دلیل راشي او ته د الله او د رسول د خبرې نه زیات د یو محدث او د یو مفسر او د یو متکلم او د یو عالم د یو مفتی د یو پیر او د یو شیخ په خبره زیات مطمئن کېږي کېدی شي دقه دې د سبب د کفر وګرځي دا مقام د الوهیت دی دا مقام د شریعت او د نبوت ته چې سړی پې مطمئن شي الله خبره وکړي خبره ختم اطمینان حاصل شي بنده محمد رسول الله نه خبره ثابته شي اطمینان حاصل شي او کتا تا د الله او د رسول نه علاوه د مولیانو په خبرو اطمینان حاصلېږي یره بخاري فرمایلی دي یره امام ابو حنیفه فرمایلی دي یره پلانی شیخ فرمایلی دي ستا اطمینان په الله راځي ځان له غم وکړه خبره خطرناکه ده